أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون سورہ آل عمران کی دریم ایسا بیانولا و بیان د جہاد فی سبیل اللہ کی تنظیم و جماعت دپارا پنځه اصول بیانېدل. پنځم اصل داو چې په جماعت کې برازدار نه پرېږدي. آیات نمبر دے 123. هغې باندې دوه واقعات ذکر کول. یو واقعه د احد او دویم واقعه د بدر. احد کی تاسو کې رازدارو منافقانو تاسو ته عادت سیواو ملګری ډیرو تیارې ډیرو سره د دین تاسو تاوان کو. د بدر واقعا ذکر کی چې د پنځم اصل او قانون خیال تاسو ساتلو چې غیر د پکې موجود نو منافقان نو رازدار نو ګټه مو وکړه سره د دینا چې تیادات او تیارې آغام چې کم دین و کم. دا دویم واقعا دا د بدر دویم کال د هجرت دی. 12 رمضان المبارک دی. د شام نه د ابو سفیان قافله اگر روانه ده او د عربو ګڼ مال لپاره کی 50,000 دینار دی او دارنګي ګڼ اوخان دی پکې. د مکی والا د ار یو کور په دغه قافله کې حصہ ده. نبی صلی الله علیه وسلم دا غیر پارا طلحه رضی الله عنه یو بل صحابی هغه ولېږل سورۃ الانفال کی تفصیل له چې د دې قافلې جاسوسي وکړي. خوار یو مقام دی هغه ځای ته چې ورسېد یو سړي میلمانه کړه او هغه ته د هغه قافلې خبره هغه پټه کړه. دوی ته خوا دې وکړه قافله ته راوړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وروته دغه قافلې د لوټ کولو لپاره ځکه چې کدا قافله لوټ کړي شي نو ډېر مال برائش ملګری به مالدار شي. ابو سفیان د هغه ځنا سړی راولېږه زمزم نومو چې ابو جهل او عربو ته خبر ورکړي چې یاره دغه نبی علیہ السلام او دغه ملګری راوتلي دي قافله لوټل غواړي نو تاسو د امداد لپاره راشئ. د دغه نه یو 3 ورځې مخکې د عباس رضی الله عنه خور دا عاتقه نومې د هغې خوب لیدلو چې یو سړی راغی په افتح مقام باندې आवाज وکړ
چې قومو الی مسارعکم زیونو در پریوتلو تا را پاسیږي بیداغین راغی ته بیت الله شریف په سر باندې درې وازونه وکړو د کعبه په سر به جبل ابو قبیس هغه ته ورسید او په هغه ځای کې چې کوم دنو یو درې اوازونه وکړو او د هغه غر نه یو ګټه را خدا شو چې ویخ لرا ورسید نو هغه ټوکړي ټوکړي شو د مکی ار یو کور ته داغینه ټوکړه ورسید سحر شاه عباس رضی الله عنه ته خوب بیان کاغه دا خوب ډېر خطرناک دی خو ګره چاته ونه خدای وروته ولید ابن عتبہ هغه تی وی دا خوب ورته بیان کو هغه تی وی ګره چاته ونه لاند دا چې خبره خورا شو دیوې ما د بیت الله نه طواف کو ابو جهل هم طواف کو ما ته وی چې د طواف نه فارغ شې نو تاسو سره میکار هوی بیا چې فارغ شو نو زمانه ته پوسو کې د خوب باره کې نو ماته خبره پټه کړه چې دا خو د سینه ده په دغه مقام کې هغه سړی چې کوم ابو سفیان را لګلو راورسي د आवाज وکړ دغه سي افتح مقام بیا بیت الله بیا دغه غر باندې ابو جهل او دغه ملګرو تیارې وکړو وروتل چې کله وروتل هغه دین ابو سفیان خبر ورک چې بس قافله لاړه او مطلب دا دی چې مونږ بچ شو او بس تاسو واپس شئ ابو جهل ډیر په جوش او خروش کې وینا آلته به مونږ چې کم دینو زو او مونږ به چې کم دینو وینځ ځان ته ګړو او ډولونو سورنا به وو مونږ ډېرې مستیانې کو آلته کې نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه مشوره واغسته چې قافله خو لاړه اوس خو یو عیر دی یو نفیر دی عیر دغه قافله وه او نفیر دا لخکر دی د دې سره ول جنگیدل چون کې تیارې کمو دوا سنو 313 ملګری دي او یا وسو خان دي او سم مختصر لګي غوندي توري دي ملګرو مشوره په دیو کله چې مونږ کو د جنگ لپاره نه یو راوتلی مونږ کو د قافلې د لوټ کولو لپاره راوتی نو جنگ نه کوو او په نمبر باندې په اوخ باندې درې کسان سوریدل د نبی علیہ السلام ملګری علی رضی الله عنه او ابو لبابا رضی الله عنه نمبر باندې بسوریدل هغه ورته د الله پیغمبر ته سور شمنګ به پیدل شو نبی علیہ السلام ویل تاسو خو زمانه ډیر طاقتور نه او بل دادا چې څنګه تاسو اجر او ثواب ته ضرورت ته نو زمام ته ضرورت ته نو نمبر په یو اوخ باندې درې کسان سوریدل ها په دې بنیاد باندې صحابه او ترتیب او د دیو جن ګور بدر نه چې څوک پاتې شوی دي هغه باندې ملامتیا الله نه دی ویلي داغي وجه دا ده چې بدر جهاد شو نو دا ناصافی راغلو صحابه د جنگ لپاره نه وتلی بلکې د قافلې د لوټلو لپاره وتلی او بیا په کې جنگ راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفشو چې کله خفشو یو صحابي د غفاسد وې د الله پیغمبر مونږ د موسی غملګری نه یو موسی علیہ السلام تی ویلی فصحاب انت وربک توستال علی دلاشی توستارب دلاشو فقاتل تو جنگی گئی انا ها هنا قائدون من بدل تک ناسیو
من به تماشا کو او چې کله هم لاله پته که ملکم پته که بیا به درځو وي آرډر کوا تا آرډر دی او زمون منل دي نبی علیہ السلام دومره خوشاله شو په دې خبره باندې حدیث الفاظ دي استنار وجهو مخه او پړقې د اوزلې د ډېر خوشالۍ د وجه نه او بیا هغه د بدر میدان هغه جوړ شو نبی رسول الله له یو سفر غوندي جوړ کړو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم دینو ولاړ دی په دغه دروازه باندې تور پلاس دیو جن یو روایت کې راځي علی رضی الله عنه تاسو وک ملګرونه وې تاسو پته دا لوی بهادر سوکو نو ټول و جوړې ته به نو وې نه زه په نیمم نیما وې سوکو وې بیا را پته نشتا وې دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې هغه موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په څوکیدارۍ باندې مقرر کړو هغه سورۃ البقره کمزې کې چې د طالوت واقعا راځي دغه علماء ذکر کوي چې کوم خاصیات الله په طالوت کې خو دي هغه خاصیات الله رب العالمین په صدیق اکبر کې ومېخیو د نبی علیہ السلام نه خلیفہ بلا فصل نبی علیہ السلام نه بعد خلیفہ هم شو او دارنګ امامت صغرا امامت کبرا دواړه ورته میلاو شو او هغه الله جسم ان همت ورکړو او علم مول الله ورکړو یو ورځ نبی علیہ السلام بیان کو یو باندې دې الله رب العالمین ول اختیار ورکړل دي چې کته دنیا کې پاتې کېږي او کمال راځي نبی علیہ السلام ویل هغه بنده چې دینو پختار ما عند الله الله سره چې سړي هغه غوړه کړو د بخاری روایت ده یا پختار ما پختار الاخره اخرت غوړه کړ ابو بکر په جړا شو خلق وې دې پس جاړي ورځ بعد نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو صحابو موږ ته پته ولګی دا چې کوم کې لوی عالم سوکو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ انتخاب الله د نبی علیہ السلام د ملګرتیا لپاره کړو نبی علیہ السلام یې ته زما ملګری پس کې پلغار سفر کې پغار کې کوثر کې میدان محشر کې یو ورځ نبی علیہ السلام او عمر او ابو بکر رضی الله عنهما روان یو طرف ته بل طرف ته او نبی علیہ السلام فرمایله ها کذا نبعث یوم القیامه د قیامت پر ورځ زمون د قصرا پورته کېږو څنګه چې دنیا کې د یو بل سره یو دا څه برا پورته کېږي الله رب العالمین بیا پای کې جنگ وشو 313 او الته 950 د کافرو تعداد پای کې دا غین او یا کسان بلکې نبی صلی الله علیه وسلم د ار یو ځای خودلو سحر وروته او زینه خودو چې دې کې با پلانې را ورځي کی مرداري کی با دې پلانې دې پلانې جنگ وشو پای کی او یا سرداران دا غی مردار شو ابو جهل او دا سنور او دارنگی او یا اغه چې کم دینو قیدیان کړل وی نیول به دا غی نه فدیا غسته دا مشوره شوی و اگر چې د الله رب العالمین د عمر رضی الله عنه مشوره خوخوا عمر رضی الله عنه دا رشتہ دار ما تاواله کو چې د چا په کې کوم خپل خپلوان دي جو هغه د کوتره کی او د صدیق اکبر او د نبی رسول الله او د نور صحابه رای داوا
چې پیډیا به دیوالو نو موږ په هغه باندې د وسلې مسلې وکړه پروګرام به برابر شي ان تر دې پورې چې دا غینه پیډیا واغسته والله رب العالمین بیا سورۃ الانفال کې آیتونه را لګلې دي چې الله تاسو له غنیمت نو روا کړي نو لمسکم الله ورته سزا درکړي او عذاب به درکړو او غنیمت د الله حلال کې په مخکنو متونو باندې حرام اغیب چې جهاد وک جنگ به وک غنیمت به راوړو په میدان کې به کې خود چې اور براغه هغه به وسوځو نو قبول بو او چې اور برانغه او به نسوځو هغه به قبول نو پای کې به مسله وا حدیث بخاری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو پیغمبر د پیغمبرانو نه jihad وکړ چې کله هغه غنیمت راوړو نو اور رانغه وینس وځاو هغه پیغمبر ویل کدا چې کی خیانت دی چا جوړی سپټ کړی دی به یو فرمایل چې پتا څه چې کومه قبیله دی د اره قبیله مشر د زما سلاس میلاو کی پته بولېږي د یو قبیله د مشر لاس هغه پیغمبر سره د سون خطو به نه جدا کېده ورستا پډاله کې کاته ده ها نو بیا داغه غډل راوختله نو د دوو کسانو لاسونه ور خطل ورپسې وې تاسو چې کوم نه نو سپټ کړی دي نو هغه د غوا د سر عمره سره زر راوړل لغې پټ کړی هم د بلا زامن صحیح ده د غوا د سر عمره سره زری پټ کړو هغه راوړل چې کله په میدان باندې کې خودل او راغه وغه څه وېسوسو نو قبول شي نو هغه زمانہ کې غنیمت طریقه دا غوا او دې امت له الله رب العالمین څخه رواک چې خیر تاسو جنگيږئ نو خامخا مال تم ضرورت دی نو چې سم عالم د کافر نو واغست او داغه لاسم په تاو کړو په زورم دی واغست نو دا ستاسو فرض دی د څه رواده لکه د نور پي بلکې د دینم څه دی پاک دی قران کریم د کافر نه په زور غستل چې کوم مال دی کنه دته قران طیب وای طیب یعنی دا پاک دی پاک تاسو به وای هکاري او تاسو به خصمانه کوي او مسلمانان به خوري خدا په زمانه کې اوس خود څه نه دا اوسه مسلمان کری او هغه چې کوم دی نو څه دی هغه تربیت او خصمانه کوي او کافری تی خوري اوس خبره الټه شوی ده مسلمان خپل کار پرې خیره ها پای کې چې کوم دی نو او یا سرداران د دې مردار شي او به د بدر کوی تراخ کل ټول وروغ ورسول هغه کوی ته یو د بل دبره لکه د مرداري یو پکې پاتې شاغه د بدن نغټو ناغه چې راستنو داغه اندامونه جدا جدا شي ناغه پاغزه مردار پرې خورو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد راغی د دغه کوی په غاړه باندې ودرې د ویلو پلانیا د پلانی زویا او پلانیه د پلانی زویا چې سمره تویل هغه حق وکنه وا عمر رضی الله تعالی عنہ راغی وې دا الله پیغمبر دا هغه بدنونو سره خبرې کې چې هغه اورینا مړدي روحونه پکې نشتا نبی علیہ السلام فرمایل انهم الان لا يسمعون یقینا دوی اوس اوري نو ټیک دا یارا د یو مړ یو دی کنه نو صحیح دا کله دې حدیث ته استدلال کې او دا حدیث ته دلیل له نو په حدیث باندې بیا به څه خبره کوي چې انهم یقینا دوی نه نور ها دوی نه نور الان وس بیان الان وس بیان غوري لا يسمعون او خبره ختمه شوې ردی وسو ٹھیک ده الله رب العالمین دې ته څه دی واوره خبره الله يرچا تا اورولې شي او باز علماء په کتابیلات کوي چې الله رب العالمین په دغه وخت کې د پیغمبر د پاره راجم دکړل
چې د پیغمبر علیہ السلام دا خبره و ته ورسیږي او بیا افسوس او ارمان وکي. او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې چون کې قرآن وایي چې مړی ناوري چې وما انت بمسمع من فی القبور، ته اورول نشي کولای هغه چاته چې هغه په قبرونو کې. او دارنګه انک لا تسمع الصم، تا اورول نشي کولای کانو ته، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، او تا اورول نشي کولای کانو ته کله چې داسې شي هغه شاکون کې وګرځي. نو بیا خو دې معنا شو دوی نه کنه دیو ته نشه اورولې مړې فوري نو دیو ته نشه اورولې. نو بیا ور دې مطلب دا دی چې کو نوري کو دیو ته نشه اورولې، کو نوري چوري هغه ته کو وای خیال دې کړه. نو دا وای نه کنه مړې فوري کو دیو ته نشه اورولې. انو ټیک دا کنه صاحبہ استاد یو تاسو کوما د دې مړی په اورېدو کې نقصان دی او کنه د پیغمبر په आवाज کې نقصان. تبه جواب راکې ته توای په مړی کې نقصان دی خو خبره به ختم کړه. استاد مطلب جوړې دا دی چې توای چې مړی اوري او پیغمبر یې وته نشي اورولې، نو د پیغمبر په आवाज کې جوړې سره استاد قول مطابق د پیغمبر په आवाज کې نقصان دی. زویم نه زما د پیغمبر په आवाज کې نقصان نشته دی او ته نشته دی په کې هغه اوري خو دې وته نشي اورول. انک لا تسمع الموت. بهرحال دغه د بدر واقعا وا الله رب العالمین د آیات مبارکه کې ذکر کړي چې په بدر کې تاسو الله امداد کړو. ولقد نصرکم الله ببدر، یقینا امداد کړو تاسو الله په بدر کې. وانتم ذلہ، او تاسو کمزوري وایو. فاتقوا الله تعالی نویریږي لعلکم تشکرون، د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. انتم ذلہ، تاسو کمزوري وایو په اعتبار د عادت سره، شمارم کمزور ہو دارنګه په اعتبار د تیاری سره تیاریم نو کړي او جنگ راغې د الله نو ویریږي لعلکم تشکرون، دیر پارا شتا شکر باسي. دارنګه د مسلمانانو چې کوم طرفو هغه شګوا، د کافرو چې کوم طرفو هغه خټه او ماټه وا. هنو الله د شپې نه باران وکړ، ناغمټ اشوا خټه صحیح ده او شګی نه جوړه شو ګټه صحیح. نو دای د کار برابر شلوغه وته کې خود د وګو بندوبست هم برابر شو. چاته د غسل او تقاضا و نو هغه غسل مکړه، د سکولو پروګرام هم برابر شو. مکه متکلا کشوا اول تاغي ته خټه جوړه شو او چې خپل خو درجو درازه نو دي ته بیا تیار پروګرام وي چرګه مینا جوړه دو باندې مې ورته جوړه دو دا لا سکای چال ته کې تبل طرف ته ملائکه مرا لګلی. الله رب العالمین ازار ملائکه راولې غلی حاضری د جنگ لپاره زکاغي 950 یا 1000 کسانو. استقولوا للمؤمنین، کلا چتاو المؤمنانو تا علی یکفیکم، آیا کافی نه ده تاسو لپاره. ایو مدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه، چم دازو کی تاسو رب تاسو پدریو زرو ملائکه باندې منزلین را لګل شو. دا د کافی نه ده چې الله درې زره ملائکه راولېږي. بلا ولنو ان تصبروا بچریتا صبر وکړه وتتقوا پرهیزګاری وکړه ویاتوکم من فورهم، اور التاسو تا دا کې کافران په خپل جوش باندې. هاذا یمددکم دا دې امداد تاسو ربکم درب تاسو نا بخمسه آلاف من الملائکه، په 500 ملائکه باندې
مسومین نشاندار باندې نو الله رب العالمین ملائکه راولې غلي ګور د بیا 0.50 وای او سورۃ الانفال کې الله رب العالمین 3000 ذکر کړي حالکه وګورا سورۃ الانفال او آیت نمبر چې الله رب العالمین څومره ملائکه هغه را لګلې وي آیت نمبر 9 پای کې الله فرمایي استغیثون ربکم کلا چې تاسو فریاد کوئ رب ته استجاب لكم قبولیت وکستاسو د پاره ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا چوپړی کې ناستو دعای کولا ویل الله دای کمزورې وي نو دیله طاقت ورکی الله وکی دی خوراک ورکی الله بربندې نو دیله جامه ورکی او لګ دی الله ته مدد کی نو دا پریاد تاسو کو انی ممدکم بالف من الملائکه چې زم دا تم تاسو وزرو د ملائکو مردفین یو بل بصیرات تنکی زر ملائکه ولته وي 3000 او 15000 نو اصل کې زر ملائکه راغلي وي او د 3000 او د 15000 وعده الله کړی و د دې سره کروز ابن جابر دا یو کافرو هغه کافرو تدا جواب راولېګو چې ز تاسو له 3000 فوجان درلېګم الله وې زبم 3000 درلېګم ناغه بیا یو ګاډر وخې ته وې ز 15000 درلېګم نو الله وې ما سره کوم څه لخترو کمه نشته دي زبم 15000 درلېګم نو زر الله را لګلې باقاعده جنگي دلې د بدر په میدان کې او د 3000 او د 4000 الله د 3000 او د 15000 الله وعده کړی و نو کله الله غره لګل ذکر کوي انفال کې او دلته کې الله غ وعده ذکر کوي کوم وعده چې الله کړی و دې سره وما جعله الله الا بشرا لكم نو ګرځول الله دا مگر زیر او تاسو د پاره ولتطمئن قلوبكم به او دې لپاره چې مضبوط شي تاسو په دې باندې اعلان کې الله ملائکه ته محتاج نه دي عمدق خبرال تم کوي آیت نمبر 10 کې وی ښا چې وما جعله الله الا بشرا دلته لكم نشتا او بل لتطمئن به قلوبكم او الته کې به رسلته به رستو کړه قلوبكم به دغه فرق دی وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم خبر یودا او دلته وی الا من عند الله العزيز الحكيم دا الله د طرف نه امداد دی دا الله مدد ملائکه ته محتاج نه دی ځکه الله په خبره څه دی عزیز زورور دی طاقت شته دی غالب دی چاته محتاج نه دی خو حکمت په دې کې دی چې ته اسباب ته ګوري ته نو اسباب د الله برابر حکیم کنه ګوره دواړه صفاتونه التم ذکر کړل دلته همو دغه صفاتونه ذکر کړل دي چې ګوره وما النصر ندی مدد الا من عند الله مگر د الله تر طرف نه دی چې زور اور د حکمت والا دی نو زور اور دی نو د چا امداد ته ضرورت نشته دی خو حکیم حکمت والا دی ولی حکمت په دې کې دی چې دا بنده اسباب ته ګوري نو اسباب ول الله برابر کړو او واسطه د چا باندې ملائکه باندې دا د سره پر الله ملائکه راولي غلي لیاقطات ورفا من الذين د دې لپاره چې کټ کې وي صدا کسانو چې کافران دي او یاد به تاوم یا ذلیل کې دی لرا په قید سره قیدیانی کی پاین قلبو خائبین او بغیر دې تاوانیان نا امیدان لیس لک من الامر نشتره تعالی پارا د کار د پدې ناشه اونته او حد کی وقتی شکست را لے دا داغی سر لگیو اللہ و استعالی اس کی غپتا نشتا دے آخو زما کار دے اللہ وی او یتوب علیہم یا با مہربانیو کی بدائی باندی او یعذبهم یا با عذاب ورکی دیتا فإنہم ظالمون یقینا دوید ظالمان وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض
خاص د الله د پاره غدي چې برکت دی یغفر لمن یشاء بخنه کې چاله شي غاړي او يعذب من یشاء عذاب ورکې چاله شي غاړي والله غفور الرحیم الله دې بخون کې او مهربان یا ورته وکړي ولقد نصركم الله ببدر یقینا امداد کړو تاسو الله په بدر کې وانتم ذل او تاسو کمزوري وای فتقوا الله لا نويرګ لعلكم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ استقول للمؤمنین کله چې تاویل مؤمنانو ته علی یکفیکم آیا کافین رستاذ لپاره ایو مدکم چندابی کستاسو ربکم رستاسو بثلاثت آلاف من الملائکہ پدریو زرو ملائکو منزلین را لگل شو بلا ولنا ان تصبرو کچرتا صبرو کا ودتقو پرزگاری مکلا ویاتوکم من فورهم اورال التاسو تادا کافران پجوش و خروش باندی هذا یمددکم داد امداشتاسو ربکم دربستاسونا بخمسة آلاف من الملائکہ وپینزو زرو ملائکو مسومین نشاندارو وما جعله اللہ نو گرزو لدیل اللہ الا بشرا لکم مگر زیر استاثر پارا ولتطمئن قلوبکم به دیر پارا چی مضبوط چیز زنستا سبدی باندی وما النصر الا من عند اللہ ندے امداد مگر دا اللہ رو طرف ندے چی زور اور حکمت والا دے لیقطوا طرفا من الذین دیر پارا چی حلاکی وی صدا کسانونا یو ټولګه دا کسانو شکافران دي او یک بتاون یا ذلیل کی دیر را پقید باندې وینقلب خائبین وبجزی دینا امیدا لیس لکا من الامر نشتر استار پارا دچار دپتنا شیون تشی او یتوب علیهم یا بمهربانیو کی بدای باندې او یعذبهم یا بعذاب ورکی دیتا فإنهم ظالمون یقینا دید ظالمان وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ دے پارا غدی چی بردی وغا چکت دی بخنہ کے چالا چوغاڑی عذاب ورکی چالا چوغاڑی واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخون کے مہربان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم